کې یو کس دی مولا نه دی مړه زمونږ په سکول کې د تجوید یو قاری صاحب او زمونږ سره کلاس کې یو هلک و بالکل د دې یوسف بونیري په شان هغه هلک و قاري صاحب ورته د شوکاني بوت وایو دا د شوکاني بوت چې په بونیر کې دی دا دومره خبیثه نطفه ده الله د داسې فتنو نه امت ته امان ورکړي زه به دلایلو څه خبره کوم زما کار په دلیل دی زه د مولیانو په شان دا نه یم چې پلان کې مه اوره پلان کې مه اوره واوره دا مه اوره ما مه اوره پته به بیا ولګي که دا د شوکاني بوت چې په بونیر کې دی زه حیران یم چې څنګه پښتنو نه په پښتنو د چا نظر لګېدل دی د شوکاني بوتو بله ورځ یو خبره وکړه مفتی ندیم صاحب ته چې هغه په یو عمل ذکر کړی چې د دې عمل په بدله کې الله انسان بخي دومره درجات ورکوي نو دا د غني بنده چې دی غني شیرونه وای د غني شیرونه پیش کوي دا د غني بنده د شوکاني بوت په الله یقین وکړئ چې تاسو کله دلایل واورئ تاسو به خپله د ده دا ګریوان راوشو کوئ زه ته دلیل پیش کوم دلیل واورئ بې دلیله خبره نه کوم زه تنقید په چا باندې نه کوم اکثریت د چا نوم نه علم زما زرګونه تقریرونه موجود دي او هر سړی چې چا اورېدلی ما ته پته ده چې چا نه یم اورېدلی الله دې ورله توفیق ورکړي چې یو پیر منګه م واوري بیا به ورته پته ولګي زما محترمو ما ته ګرانو نږدې و زه به ته په احسان اخلاقو کې به ته ویم بیا خلک وایي دا د خولین چابک دی دا خلک د قادیاني په نظریه دي مخکې چې ما کوم دلایل پیش کړو په دې دلایلو نظر وکړئ زمونږ د اهل سنت والجماعت په نسب باندې د فضیلت مدار چې دی په اکثر عمل نه دی زمونږ په نسب باندې د فضیلت مدار چې دی هغه فکیفیت د عمل دی مثال طور سره یو کس 10 رکعاته مونځ کوي 10 زیات نفل کوي خو د هغه کیفیت د الله سره برابر نه دی ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه د الله داسې عبادت کوله که چې الله تا ته بالکل مخامخ دی او ته ورته ګوري او که داسې نه نو بیا دا خیال کوه حدیث جبریل وایي چې الله مایني زه نه ینم خو مایني ټیک شه